کتونکو ایلاب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق لګیا دی دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون کوي چونکې نن هم ډېر زیات کار وکړو خو ښه د الله پاک موسم ډېر ښکلی پیدا کړی جوړ کړی دی په دغه موسم په وجه باندې ماحول لږ ښه دی ګرانو کتونکو د چارسدي خلک بیا په خاصه توګه د عمرزو خلک به دا زنانه پیژني دا په دې بازار کې ګرځي هرې زنانه ته په دې نظر مه ګورئ چې دا خیرماره ده بعضې زنانه پسې شاته ډېر غټ یو غم پروت وي د دې زنانه اووه لوریانې دي په اووه کې یوه دوه درې څلور یې راوستې دي څلورو کې یوې تکاب ته ناسته او دوه شلې دي هغه دې ته بوج دی دا چې سار روزي دې له زه هر ماښام چې کوم دی دې زنه پیکوړي وړي او دا د شپږو کالو نه راځي مسلسل هر اختر کې الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې زمانه د دې د بچو کپړې او پیزار شوی دی کپړې او پیزار او دغه شانتې په دې روژه کې داسې ده که نه مول شکر دې ډېر زیات خوشحاله یو زموږ بچي د اختر خشته که الله دې را لدین دنیا خشته کړي او د دې اجرونه الله درکړه دا د ماښام د راکړه وړونو وړه دې راله راکړل مونږ بچي به دا دوه پېشمني به هم وکړو چې اختر کې څه نصیب هغه به هم وشي او الله پاک ته د دې بدلي درکړي مونږ ډېر زیات چې سار روزي که نه ته دې بچو له چې څه پیدا کړي نو خلکو خو د رنګ رنګ خبرې کوي خلک کوی وي هیرمار یې هیر پسې ګرځي او ما ته حانجي څوک د بار نه څه نه میلاوېږي بغیر د داود دي دوکان نه چې تاسو ورته ویلي ما له کله سموسې راکړې او کله پکوړې او دغه یو ولو دې وړو له راټول کړمه بس په هغې باندې ټیم دې پاس کېږي دلته روجو پسې زه او کله نهر وي کله څه د رقم نه لګي هغې باندې ګزاره وکړو خلک ډېر خاندي وي لږې لږې روجې ورکوي ښکلې روجې دي چې الله دې له دې بدله درکړي دا ستا ډېر خیرات کېږي شکر دې ښه خشته خشته خیراتونه دې کړي دا بچي دوی ورته کینو خوري دا په دوی بند دی که په میډیا راځي دا ولې بند دی که مونږ پرې ډېر ټیم پاس کېږي د غریبو خلکو ډېر مدد کوي الله دې له دې مدد بدل درکړي او چې څوک وایي خدای په هغوی وانه نسکوره کړه چې تا پسې خبرې کوي دې ځای نه اوړه والي بار وي دا په پیسو واخیستل نو ورته یم چې هغه دله درکړل نو ولې د هغه نوم د بدو کوې ښکته په غڼو کې راکوشي اوړه ورسره لاس کړي غوړي ورسره لاس کړي مکروني ورسره لاس کړي وي دا ما د هغه نه یې راکړه په پیسو ما ته بله جګړه وکړه ما ته یې دا هغه درکړل او ویم هغه ته دوا وکړې بس خو د هغوی بیا نیت دی بچي خوشحاله کپړې هم دې وشوي پیزار دې هم وشو د څو کالونو دې کېږي ها ته راشه ګوډې خوشحاله ها کپړې پیزار دې وشو راشه دې خو که نه راشه خان دې سله دام پکې لږه معذوره ده که نه خوشحاله کپړې پیزار دې وشو راشه دې خو ګوډې راشه دې کشرۍ لور ده دا ورته ډېره ګرانې که نه د وینې بیمار هم ده ها بچي کپړې هر څه دې وشو خوشحاله او پیزار دې مو شو سنډل مو شو ګرانو کتونکو دا دونه انتخابي ضرورتمند دي او شپږ کاله زه مسلسل د دې ویډیو کوم دا ما سره چا سپانسر کړي نه دي الحمدلله اوړه م رانوړي غوړي م رانوړي چای م وړي چیني م وړي لکه چې چا لږ مدد کړي چېرې دا 2000 3000 زما طرف نه هغې بچو له ورکې دا غورې دا کور کې لږ سوچ وکړې که نه چې اووه خویندې په یو کور کې دننه اووه خویندې په یو کور کې دننه ژوند څنګه کوي دا هېڅ څوک یې هم نشته دی دا مور ولا ګرځي سار او سره را پیدا کړي انشاءالله د دوی بس رشتې کوو ښه دوی به رشتې کوو دا به ورکوو انشاءالله او دا ژوند به چې کوم دی جوړو خو دا دومره ضرورتمند خلک دي ګرانو کتونکو چې داسې چې دا مور نه دا په دې ماتو ګوډو خپو باندې دا خیر غواړي او دې بچو له پیدا کړي صرف روجې زمانه ښه وي نو دا ټول کال چې کوم دی نو دا ولا محنت کوي دا خیر غواړي او دغه بچي یې ښه تلاوت کوي او په سکول کې سبق وایي ته څه کې او دا اته سیم کې دریم کې دا بله وایي دا خو چې سکول ته ځي نو دنه به څه غواړي نو ولې نه غواړي زوی هسې کامپو ته ضرورت دی کامپو پیسې را سره نشته دا دریم ته شوه پروس کالي د وینې په دغه باندې پیل کړه اوس په څلورم کې به مې وي دغه دی اوس یې کامپو ته ضرورت دی او دا کامپو کې به راسره تاسو مدد کوي دا مور د بچو لوریانو وایي چې سبق ویم ډېره ګرانه ده الله پاک ته اسانه کړي دا واله وړم ځان سره انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو ډېره مننه خوشحاله